السلام علیکم ملګرو. عمران خان د جیل نه د خپل خاندانی ذرایع په ترو باندې یو ډیر اهم پیغام را لېږلی دی چې په دغه پیغام کې عمران خان ډېرې غټې خبرې کړې دي او دا پیغام چې تاسو وګورئ تاسو خپله پته ولګي چې عمران خان په جیل کې نور هم او څومره ډېر زیات مضبوط شوی دی. تاسو له سایډ په سکرین باندې ښکاري عمران خان پیج ما کولاو کړی دی چې بلو ټیک ورسره هم لګېدلی، بالکل ویریفاید پیج دی. په دې باندې تقریبا یو غنټه مخکې دا پوسټ شوی دی، په اردو کې شوی دی. زه به په پښتو کې خبرې کوم او تاسو پوسټ ریډ کول خپله هم شئ. جی عمران خان د جیل نه چې کوم پیغام دغه کړی دی په هغې باندې راځو خبرې کوو. ډېر ټایم نه خرابو خو ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکوئ ځکه په دې پیغام کې عمران خان ډېر اهم خبرې کړي دي. عمران خان ویلي په 5 اګست چې زه کله ګرفتار شم او وټک جیل لی بوتللم نو په هغه څو ورځې زما دپاره ډېرې زیاتې مشکل وي ځکه زما دپاره د اوده کېدو دپاره بستره هم نه وه. زه په فرش ودېږېدم چې په هغه فرش باندې به د ورځې کیړې مکوړې او د شپې به پې ماشي مچیان ګرځېدل. جی خو بیا هم زه لیکن اسمه میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں. په دغه حالاتو کې زه اوس ایڈجسٹ شوی یم. لومړنۍ څو ورځې ما له مشکل وي جي. او آج کې عمران خان او اوس چې کوم عمران خان دی او 5 اګست باندې چې کوم عمران خان گرفتار شو هغه عمران خان او اوس عمران خان کې د ځمکې اسمان فرق دی. زه اوس روحاني طور باندې، ذهني طور باندې او جسماني طور باندې نور هم مضبوط شوی یم او نور هم طاقتور شوی یم ځکه په جیل کې تنهایی کې ما د قرآن شریف ډیره په غور مطالبه کړې ده چې کله هم ماله مکمله شوې ده او زما ایمان دې سره نور هم مستحکم شوی دی او قرآن پاک سره ما نور هم ډیر کتابونه سټډي کړي دي او زه خپل زما چې کومه سیاسي زندگی و کومه تیر شوې 3 کاله مخکې زندگی و په هغه واقعیت باندې زه اوس نور هم غور او فکر کوم. جی او کم یہ لوگ مجھے جس جیل میں بھی رکھے دا خلک چې ما کم جیل کې مساتی په کم حالاتو کې مساتی تاسو مګ براويږئ او نه زما مطالعه چې کمی افغانې تاسو له ملاویږي په هغې پریشانه کیږئ هم ځکه ستاسو کپتان چې کوم دی هغه د حق حاکمیت او د آئین پاکستان بنیادي شرایط چې کوم دي او صاف شفاف الیکشن د هغې مطالبې نه 1 انچ هم نه شاله کیږي. مطلب د عمران خان چې کومه مطالبه ده صاف شفاف الیکشن د آئین پاکستان بنیادی ترین شرط دی دا زما مطالبه ده او دې نه زه نه شاله کیږم 1 انچ هم. او چې کم خلک اور جو لوگ مجھے کہہ رہے کہ آپ ملک چھوڑ او کم خلک چې ماله وایي چې ملک پرېږده نو ان کو میرا یہ جواب ہے لوی زدا جواب ورکوم چې زما جینا مرنا په پاکستان کې راځي او زه خپل پاکستان په هیڅ شرط کې او په هیڅ دغه کې نه پرېږدم، زه به هم دلته کیم. جی او بیا د سایفر کیس حواله سره خبره کړې ده چې سایفر کیس مقدمه تعلق چې کوم دی نو زما پاکستانیان ووري دا مقدمه سابق چیف چې کوم دی جنرال باجوا د ډونلډو بچاولو د پاره دا یو غړه کړه کیا ہے. با مقدمه چې کوم دی هغه وایي د ډونلډو بچکولو دپاره جوړه کړې ده. جی د ملک منتخب وزیر اعظم زوم په هغه ټایم کې او جنرال باجوا ما سره ملو خو هغه ما سره غداری کا مل کر غداری تو میرے ساتھ کی گئی، ما سره غداری ما سره شوې ده. آج مجھ پہ یہ مقدمہ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ میں نے پاکستانی عوام کو جو کہ اس ملک کے اصل حقدار ہے اس کی غداری کی خبر دی. په ما باندې وایي ځکه مقدمه جوړه شوې ده چې ما د جنرال باجوا د غداری خبر د پاکستان عوامو له ورکو ځکه وایي پاکستان عوام چې کوم دي د ملک اصل حاکمان دادي نو ما دایله دغه غداری خبر ورکونو ځکه په ما باندې دا مقدمه جوړه شوې ده. جی مخکې ورئ اگر مجھے که ما باندې وایي د سسیس تکلیف دی نو هغه د ما د کارکنانو تکلیف دی په ما باندې چې ایک اسپیشلی چې کوم خواتین کارکنان دی هغوی کم تکلیف نه تیریږي نو جنہیں طاقت کے گمنڈ میں مبتلا چند افراد نے اپنی انا کی تسکین کے لیے کئی ماہ سے قید کیا ہوا ہے. ای کیسه کسان داسې دي چې خپل سکون دپاره خپل تسکین دپاره خپل انا دپاره دغه فیمیل کارکنان چې کوم دي خواتین کارکنان چې کوم دي هغې قید کړي دي او زما عدلیه نه دا اپیل دی چې زما کارکنانو ته دې رهایي زر ورکړلی شي. جی آخر کې جی آخر میں میرے پاکستانیوں تاسو همت مه بایلئ، ثابت قدم اوسئ، ډټئ ہوئے اوسئ او دا د ازمایش وخت دی. الله تعالی ویلی دی چې هر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل نه پس آسانی ده، ہر مشکل سره آسانی هم شته. دا الله تعالی وی فرمان دی. اب ہر فورم पे इस गैर मुंतखब हुक्मरान टोले और इनके सहूलतकारों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे. तासो په هر فارم باندې په هر سوشل میډیا فارم یا وټ ایور سو هم وي تاسو له ملاویږي نو د حکمرانانو خلاف تاسو دا کم چې ټوله ده د غلو ټوله ده نو د خلاف تاسو आवाज اوچتوي او ملک کې د صاف او شفاف الیکشن ډیماند هم کوي. جی او زه دا پیشنګوئی کوم چې کله هم وي الیکشن وشي نو ان شاء الله پاکستانی عوام به په کروڑونو تعداد کې روزي او پاکستان تحریک انصاف ته به ووټ ورکوي او د لندن والو چې کم
پلان دی هغه له شکست ورکوي او دوی چې څومره هم مرزي وي د اندلیو کې خو بیا به هم د دوی په مقدر کې صرف اور صرف شکست ویجي او پاکستان زنده باد پاکستان پاینده باد. دا د عمران خان جیل نه دا یو پیغام راغلی و چې دا دغه په پیج باندې شیر شوی دی او دا دغه چې کوم خاندانی ذرایع دی مطلب هغه سره چې کوم خلک ملاقات کوي نو د هغې په ترو باندې او ورسره دا مطلب میسج مخې له راغلی دی. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.